نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم او خپل امت ته به اوبه ورکوم. څوک چې د دې اوبو نه اوبه وڅښي بیا به هېڅکله تږی نه شي. خو څو کسان به دغه حوض ته راتګ وغواړي لیکن فرشتې به یې نه پرېږدي. او زه به دې فرشتو ته وایي انهم امتي، دوی زما امتیان دي، دوی پرېږدئ. فرشتې به عرض وکړي انک لا تدري ما احدث بعدک، تا ته معلومه نه ده چې دوی ستا نه ما بعد کې څومره بدعات ایجاد کړي دي. یعنې په ظاهره خو دا تا ته خپل امتیان ښکاره کېږي، خو دوی په دین کې نوي نوي خبرې ایجاد کړي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې زه به ووایم سحقا سحقا لمن غیر بعدي، چا چې زما نه پس په دین کې بدلون راوستلی دی، دین یې بدل کړی دی، دغه دپاره د هلاکت والی وي او دوی زما نه لرې کوي. ډېر د عبرت مقام دی چې کله د دې بدعتیانو شکل او صورت د مسلمانانو په شان و. ږیرې یې نغټې ولې او برېتونه یې کوچني وه، ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پر دوی باندې د امتي کېدو شک راغلی او فرشتو ته وویل چې دا خو زما امتیان دي، ولې یې منع کوئ؟ خو چې کله ورته معلوم شول حقیقت، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل د دوی دپاره هلاکت او لرېوالی دی، دا زما نه لرې کوي او جهنم ته یې بوځي. او چې چا د مشرکیانو او مجوسیانو غوندې ږیرې خرییلې وي او برېتونه یې غټ کړي وي، د مسلمان شکل او صورت یې د لویه سره جوړ کړی نه وي، نو آیا په ده باندې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امتي کېدو ګمان وکړي؟ آیا دغه سړی به فرشتې حوض کوثر ته راپرېږدي؟ الله مو دې د داسې بدعاتو نه وساتي. لهذا مسلمان ته د اوس نه سوچ پکار دی او د اوس نه خپل شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غوندې جوړول پکار دی، د دې دپاره چې د قیامت په ورځ محمد صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر اوبه او شفاعت خو راته نصیب شي. محترمو مسلمانانو، ډېر د افسوس خبره ده چې ډېر خلک داسې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته هم په داسې حالت کې حاضري کوي چې ږیرې یې خرییلې وي او برېتونه یې غټ کړي وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف یې خپل شکل او صورت جوړ کړی وي، د هغه روضې مبارکې ته ولاړ وي. نو کم از کم انسان ته خدا سوچ پکار دی چې زه په دې حالت کې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته حاضرېږم. نو ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دې نه خفه کیږي چې ما د هغه شکل او صورت خلاف د اسلام د دشمنانو او د مشرکینو او مجوسیانو شکل او صورت می جوړ کړی دی؟ آیا دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې بی ادبی نه ده؟ لہذا انسان ته پکار دی چې کله د سردار دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته حاضري کوي، نو کم از کم د خپل مسخ شوی شکل او صورت خو صحیح کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق ژره پرېږدي، د دې ګناه نه توبه وباسي، آینده د دې نه د ځان د بچ کولو پوخ عزم او اراده وکړي. او که داسې ونه کړي نو خدا نخواسته هسې نه چې په دغه حاجي باندې د شیخ سعدي رحمت الله علیه دغه شعر صادق شي. هغه شعر به زستی په مخ کې ذکر کم، هغه دا دی: خر عیسی اگرش به مکه رود، چو بیاید هنوز خر باشد. د حضرت عیسی علیه السلام خلق چیرته د مکې مکرمې ته ولاړ شي، خو چې واپس راشي هم هغه خر به وي، لیکن په دې کې به څه تغییر او تبدل نه راغلی. قدرمنو، چې کله د یو انسان په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شکل مبارک سره نفرت وي او د هغه شکل جوړول نه غواړي، نو دی به د هغه سیرت څنګه خپل کړي؟ او چې د چا شکل او سیرت دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خلاف یې، نو هغه په زړه کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت څنګه راشي؟ ځکه د ده په زړه کې یقیني د هغه سره محبت وي، نو بیا به د هغه هر حکم منلو ته غاړه کښېږي، هر سنت به خپل کړي. او کله چې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نه وي، نو بیا دا انسان ایمان هم کامل کېدلی نشي او نه کامل مؤمن ده ته ویل کېږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو سړی در هغه وخت پورې کامل مؤمن کامل مسلمان جوړېدی نشي تر څو پورې چې زه د خپل پلار خپلو بچانو او ټولو خلکو نه زیات محبوب کړی نه یم یا در دغه ټولو زه درته محبوب سوی نه یم در هغه وخت دغه انسان کامل مؤمن مسلمان جوړېدی نشي چې ستا مینه او محبت په ټوټل د الله د رسول سره وي. هغه د زړه په مینه دی الله تعالی نه نشي. لیکن څوک چې ژر خري او د سنت خلاف کارونه کوي نو دغه به څنګه کامل مؤمن شي او څنګه به کامل مسلمان و دغه ته وویل شي.